رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت ته نږدې به ځمکه خپل جګر او خپل ټولې خزانې چې دي دا به بار راوړي او مال به دومره ډېر وي چې د دې به هېڅ حیثیت نه وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مال او د دې شیز به بیخي حیثیت ختم شي تر دې چې یو قاتل پر مال باندې تیریږي نو هغه به ووایو چې دا هغه مال دی چې د دې په وجه باندې ما خپل پلار قتل کړی و، خپل تره مې قتل کړی و، خپل رشته دار مې قتل کړی و. او بیا به یو رشته قطع رحمي کوونکی هغه تیر شي، هغه به ووایي چې دا هغه مال دی چې د دې په وجه باندې ما خپل پلار خفه کړی و، خپل رور مې خفه کړی و، خپل ګاونډي مې خفه کړی و. بیا به غل چې دی هغه پر مال باندې تیر شي نو هغه به ووایي چې دا هغه مال دی چې د دې په وجه باندې زما نه لاس کټ کړی شوی و. او بیا به زانی زنا کوونکی هغه په دې مال باندې تیر شي، هغه به وایي چې دا هغه مال دی چې د دې په وجه باندې ما زنا کړې وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ټول کسانو په دې مال باندې تیریږي خو د دې مال حیثیت به دومره کم شوی چې دوی به د دې مال له یو حصه هم روانه دي. په دې وجه باندې نبی علیه صلات وسلام فرمایي یو بل روایت دی چې د قیامت ته نږدې دا نعمتونه به دومره ډېر شي چې یو سړی به زکات والي دی به ګرځي هغه کس پسې چې دنه زکات قبول کړي خو دته به څوک داسې میلاو نه شي چې هغه دنه زکات قبول کړي. او دته به هر یو کس دا وایي چې که ته پرون راغلی وې نو ما به ستا نه دا مال قبول کړی وې، نن ورځ باندې ما ته هېڅ ضرورت نشته. دنیا دا د الله رب العزت په نسبت باندې بیخي یو معمولي څیز دی، یو سپک څیز دی. که الله رب العزت سره د دنیا قدر وې نو کافر ته به الله رب العزت یو ګیلاس اوبو دا هم نه وی ورکړی. په دې وجه باندې دنیا دا یو معمولي څیز دی. نن سبا موږ د دنیا په محبت کې دومره اخته شوي یو چې موږ آخرت دا تېر کړی، حالانکې اصل زندګي چې ده دا د دنیا دا د آخرت زندګي ده او موږ آخرت هېر کړی دی، موږ قبر هېر کړی، موږ حشر هېر کړی. په دې وجه باندې هر یو انسان له پکار دی چې په دنیا کې د مر نه مخکې د آخرت تیاری وکړي، د قبر تیاری وکړي، ځکه دا منزلونه دا ډېر زیات سخت منزلونه دي. نو انسان چې کوم ځای کې همیشه دپاره انسان پاتې کېږي د هغه ځای دپاره تیاری نشته. دنیا ته موږ رالو، موږ نه هر یو څیز دا هېر شو. نو الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د مر نه مخکې د آخرت د تیاری کولو توفیق راکړي.